د ماشومانو پارامبي به څنګه اپډیټ کوئ؟ که ستاسو ماشومان او تاسو هغو له پارامبي رخ کړئ او په هغې کې غلطي، نو تاسو به د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا به اپډیټ کوئ. د کومو کسانو ماشومانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي او هغو د خپلو ماشومانو پارامبي نه اپډیټ کړی، نو د 29 تاریخ نه وروسته به ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه به نه میلاویږي. د سره وجې نه به نه میلاویږي چې په هغې کې به غلطي موجودې د غلطۍ د وجې نه چې دی ستاسو ماشومانو ته به دغه وظیفه چې دا به نه میلاویږي. نو د هغې لپاره به تاسو د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا به اپډیټ کوئ. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا به څنګه اپډیټ کوئ. کم کسان چې د بېنظیر روپۍ نه اخلي رجسټریشن یې کړی، دا ویډیو د هغه کسانو دپاره هم ده، او کم کسان چې د پیسو دپاره رجسټریشن هم نه یې کړی او پیسې ورته هم نه میلاویږي، د هغو دپاره هم ده چې تاسو د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا اپډیټ کړئ. ځکه په ځینې ځایونو کې پارامبي چې دی هلته په کار راځي، بیا به ستاسو دغه پارامبي چې دی دا به کار نه کوي. نو پارامبي څنګه اپډیټ کیږي د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي ده، نو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو کم کسان چې د خپلو ماشومانو پارامبي اپډیټ کوي او هغو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي. که تاسو کتلئ د ماشومانو په وظیفه کې چې ده اضافه هم راغلي، 500 روپۍ چې ده په دې کې اضافه هم شوي ده. خو که تاسو خپل دغه پارامبي اپډیټ نه کړو، نو دغه وظیفه چې ده دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو د اپډیټ کېدو دپاره به تاسو نادره دفتر ته چې دی تاسو به هلته کې ځئ. چې نادره دفتر ته لاړ شئ، نو هلته کې به ستاسو دغه پارامبي چې دی دا به اپډیټ کېږي. خو لاول به تاسو خپل پارامبي ګورئ چې ستاسو په پارامبي کې دغه غلطي شته که نشته. د سیټ ته به تاسو ته دا تصویر ښکارېږي. په دې تصویر کې د کوم ځای نه دا دایره چاپېره شوې ده، دا څلور ګوټیزې دایره چې چاپېره شوې ده، نو دغه ته وګورئ. که په دغه ځای کې د مور د شناختي کارډ نمبر نه وي، ستاسو د ماشومانو په پارامبي کې د مور د شناختي کارډ نمبر نه وي، نو ستاسو په پارامبي کې به دغه غلطي د دې غلطۍ د وجې نه چې دی تاسو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې د مور او د پلار شناختي کارډ چې دی دا به راخلئ او په دې دواړو کې به سره یو کس ځي، هلته کې به دغه پارامبي چې دی دا به اپډیټ کوئ. په هغې کې به د مور د شناختي کارډ نمبر چې دی دا به ورهچئ. چې کله یې پکې د مور د شناختي کارډ نمبر ورواچو، نو د هغې نه وروسته به بیا تاسو ته د بېنظیر د روپۍ چې دي دا به میلاویږي. خو د هغې لپاره به هم تاسو ځئ او هلته کې به رجسټریشن دوباره کوئ. لکه د خپلو ماشومانو دغه چې دی دا به هلته اپډیټ کوئ. د بېنظیر دفتر ته به ځئ، ستاسو په تحصیل کې چې کم د بېنظیر دفتر دی هلته به یې ویسئ او هلته کې به خپل هر سره اپډیټ کوئ. د هغې نه وروسته چې دی بیا به ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه به میلاویږي. که نه د دې نوي اپډیټ د وجې نه چې دی د 29 تاریخ نه وروسته به ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي. نو د اوس نه لاړ شئ او د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا اپډیټ کړئ. لاول خو وګورئ که د مور د شناختي کارډ نمبر پکې جو بیا صحیح ده. که د مور د شناختي کارډ نمبر پکې نه وي، نو ځئ به نادره دفتر ته او هلته کې به د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا به اپډیټ کوئ. نو د هغې نه وروسته به بیا ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه به میلاویږي. نو وظیفه سیوا شوې ده، خو زیاتکر کسانو ته چې دی دغه روپۍ چې دي د دې د وجې نه به نه میلاویږي.